د خلکو د دې زندګۍ قدر وکړئ. د مرګ بعد په قبر کې د قبر په تور کند کې بیا هیڅ نه کیږي. بیا د یو سبحان الله د ویلو د پاره که سړی په وینو باندې وژاړي، د سړی د وشکو پر ځای د انسان وینې توسی، د یوې سبحان الله اجازه بیا انسان ته الله تعالی نور کوي. دنیا دارالعمل دی او دنیا په غفلت کې مه تېروئ. چې کم چا په غفلت کې تیره کله هغه د ډېرې ستړیا سره مخامخ دي. یو بزرګ قبرستان ته ادري ته مراقبه وکړه، الله تعالی د دې ادري والا کشف ورته وکړي. او کشف زموږ په عقیده کې دا برحق دی. د کشف معنا دا د دې دیوال او اخوا ته زه څه نه وینم، لیکن کېدای شي الله تعالی زما د کرامت په خاطر باندې د دیوال د اخوا حالات ما ته راښکاره کړي. نو هغه بزرګ قبرستان ته مراقبه کوي، الله تعالی د دې قبر مړو د دې قبر د مړو کشف ور باندې کوي. نه یو مرید پوښتنه کوي ورته حضرت دغه د قبر مردگان دي په کوم حالت کې ولیدل؟ دی څه ورته وایي؟ ورته دا هر سړی د دنیا د زندګۍ دپاره، دا هر سړی د دنیا د عبادت دپاره، دا هر سړی د دنیا د اطاعت دپاره او دا هر سړی د آخرت د تیاری دپاره په هغې پسې دومره ارمان او افسوس او هر سړی ژوند په قبر کې په داسې ارمانو او افسوسو کې تېرېږي. ورته زما د الله فضات قسمې که د یو سړی ارمان او افسوس پر دې ټولو انسانانو باندې سره تقسیم کې، دا ټول انسانان به د هغې برداشت رانه وړي، هغې به ټوله لیونیسي. چې د مرګ بعد په قبر کې بیا د دنیا د عبادت دپاره، بیا د دنیا د طاعت دپاره، بیا د آخرت د تیاری دپاره سړي ته څومره ارمان ودرېږي. نن چې د قبرو سه انسانان راپورته سي، تجاران په تجارت پسې نه ځي، هغوی به دستي د بیت الله سفر ته ورځغلي. نن چې د قبرو سه انسانان راپورته سي، هغوی به سیده کورو ته میدان نه کاږي، هغوی به دې جوماتو مسجدو له رامنډه کي. په دې خاطر باندې چې هغې د دې کورو ګټه په قبر کې نه ولیدله، د دې تجارتو ګټه په قبر کې نه ولیدله، هغې که په قبر کې ولیدله د مسجد د ناستې ګټه یې ولیدله، هغې که په قبر کې ولیدله د بیت الله او د حج د سفرو ګټه یې ولیدله. نو که د سړي دا عقیده چې به زندګي ختمه ده، نوره ختمه ده، نه وروسته د مرګ بعد قبر سته نه آخرت سته، بیا خو چې څه کوي هغه دې کوي. لیکن که د سړي د عقیده چې وروسته حساب و کتاب سته او چې بیا د هغې دپاره تیاری نه کوي، دا سړی نادان دی، دا سړی ناپوه دی او دا سړی د خپل ځان سره جفاکاره دی او دا سړی د خپل آخرت سره جفاکاره دی. چې سړي دا عقیده سته چې د مرګ بعد زندګي ده، ځکه دې قبر کې زما او ستا زندګي نن څو ورځې ده؟ 30 کاله 40 کاله زیات سړی به 80 کاله وي، لیکن په دې قبر کې د آدم علیه السلام څخه ونیسئ تر دې اوسه پورې 7000 کاله پرسو خلق د قیامت په انتظار دي. او د دې څخه وروسته د قیامت یوه ورځ کانه مقداره 50,000 عامه 50,000 کاله ده. که چیرې د چا په عقیده کې نه راځي غیر سړی مسلمان نه دی، ځکه دا په قرآن باندې ثابته ده. نو ما او تا د زندګۍ وسوتوان د 30 کالو د 50 د 80 کالو دپاره خرڅ کړئ، لیکن په الله قسم زما او ستا حقیقي زندګي، حقیقي ژوند دا د مرګ بعد شروع کیږي، دا د قبر څخه بعد شروع کیږي. او د هغې دپاره ما او تا په غفلت کې تېره کړه او د هغې دپاره ما او تا څه تیاري نه وکړه.